بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیلې درنو دوستانو، هیله ده چې ژوند مو په خیر او په عافیت سره تېرېږي. یو ځل بیا د اجمل عزیزي چینل کوم کلاس چې نیټورک کلاس شروع ده د هغه ویډیوګانو په تعقیب سره بیا هم که چیرې یوټیوب چینل مو نه سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ. خپلې پوښتنې نظرونه مو د انسټاګرام فیسبوک واتساپ له طریقه موږ سره شیر کولی شئ. نن لیکچر کې موږ په دې غږیږو چې ټي سی پي آی پي ماډل څه شی ده، د انټروډکشنز ده، فنکشنینګز دي، څه لپاره استعمالیږي، دې ته ورته نور موضوعات دي انشاءالله چې موږ بحث پرې کوو. هیله ده چې ویډیو تر اخره تعقیب کړئ، خپل پوښتنې نظرونه موږ سره شریک کړئ. دې برخې کانټینټس د ټي سی پي آی ماډل څه شی ده، مختلف لایرز د ټي سی پي آی ماډل، فرق مابین د وسای ټي سی پي څه شی ده، نیټورک لایر، انټرنیټ لایر، دې ترڅنګ سمري د دې نو هیله د ویډیو تر اخره وګورئ او د ټولو باره کې انشاءالله معلومات وړاندې کیږي. ټي سی پي آی پي ماډل څه شی ده؟ مونږ مخکې وسای ماډل ته په وغږېدلو. وسای ماډل څه شی ده؟ مونږ ویله چې وسای ماډل د دې لپاره استعمالیږي تر څو کمیونیکیشنز په خپل مابین کې ډیفاید کړي، مختلف پروسیجرز چې کوم دي هغه په وړو برخو په وړو اجزاو تقسیم کړي. همداسې مونږ ویله چې وسای ماډل کې مونږه د اصلا د ټرابل شوټینګ په خاطر مشکل په سټپ بای سټپ تقسیم کو او هغه ریکوګنایز کو، پیدا کو او هغه سولف کو. دې ترڅنګ مو ویل د نیټورکینګ زده کړې برخه کې هم نن سبا زیاتره په دې فوکس کیږي. وسای ماډل په لایر په اساس تقسیمیږي او دې ترڅنګ زیاتو برخو باندې موږ هغه وکړو. خو ټي سی پي آی پي ماډل چې کوم دا د اولین ځل لپاره ډیزاین او ډیولپ د امریکا ډپارټمنټ اف ډیفنس په 1980 کال کې د ډي او ډي لخوا رامنځته شو په اساس د هغه سټنډرډ پروتوکولز چې کوم د یغو په اساس د یغو لپاره رامنځته شو. او دې معنا ټي سی پي آی پي معنا ترانسمیشن کنټرول پروتوکول، انټرنیټ پروتوکول، ټي سی پي معنا ترانسمیشن کنټرول پروتوکول او آی پي معنا انټرنیټ پروتوکول. ټي سی پي آی پي ماډل چې کوم دا یو کنسنس ورژن د وسای ماډل ده، یعنی یو کنسنس ده، یو اساس ده د وسای ماډل. دلته موږ یو ډایګرام کې دوی کنورژن کړی ده د لایر په اساس. په ټي سی پي آی پي ماډل کې موږ څلور لایرز لرو: اپلیکیشن لایر، ترانسپورټ لایر، انټرنیټ لایر، نیټورک اکسس لایر. خو په وسای ماډل کې موږ اپلیکیشن، پریزنټیشن، سیژن، ترانسپورټ، نیټورک، ډیټا لینک، فزیکل لایر. موږ ټاپ ټو ډاون ټو ټاپ دواړه اپروچ لرو، یعنی موږ داسې ویلی شو فزیکل، ډیټا لینک، نیټورک، ترانسپورټ، سیژن، پریزنټیشن، اپلیکیشنز. او د پورته لخوا هم موږ ویلی شو چې پورته لخوا نه کوم لایر ویل کېږي هغه ته ټاپ ټو ډاون اپروچ ویل کېږي یا ټاپ ټو ډاون ویل کېږي. او د کته خوا نه چې پورته خوا کله موږ لایرز وایو دې ته بیا باټم ټو ټاپ لایرز ویل کېږي. نو دا د دوی لایرز په اساس کوم کنفیګریشنز ده. راځو خپل اصلي فرق د وسای ماډل او د ټي سی پي ماډل څه کې ده. ټي سی پي دې ته ریفر کېږي چې ترانسمیشن کنټرول پروتوکول یعنی مخففه. وسای ماډل چې کوم دا اوپن سیسټم انټر کنیکشن ته وایي. ټي سی پي آی پي څلور لایرز لري، وسای ماډل 7 لایرز لري. موږ په تیر ډیاګرام کې ولولو چې ټي سی پي آی پي موږ ولولو چې څلور لایرز لري او وسای ماډل 7 لایرز لري. ټي سی پي چې کوم دا ریلایبل ده، زیات ریلایبل ده، د راحت وړ ده، ځکه لایرز کم دي، جنجال زیات نه ده او د ریلایبل ده، زیات فنکشنالټي نسبت نور ته ښه ده. وسای چې کوم دا لیس ریلایبل ده، وسای زیات کمپلیکسیټي لري، وسای کې زیات سټیپونه طی کېږي، زیات پروتوکولز استعمالیږي. دې ترڅنګ یعنی پروتوکولز خو خیر خو یعنی زیات دومره ریلایبل نه ده، راحت وړ نه ده څومره چې ټي سی پي ده. ټي سی پي یو هوریزنټیکل اپروچ طی کوي، یعنی ورټیکل اپروچ نه ده بلکې هوریزنټیکل اپروچ فالو کوي. خو وسای ماډل چې کوم ده بیا ورټیکل اپروچ طی کوي، فوکس یې په ورټیکل په اساس ده. خو او بیا د ټي سی پي آی پي چې کوم دغه هوریزنټیکل اپروچ ده. ټي سی پي آی پي پروتوکولز ډیولپ شوي دي، نه ماډل ډیولپ شوی. یعنی اصلا اوریجن لپاره چې کله دا ډیولپ شو دا د پروتوکولز په اساس ډیولپ شو، یعنی یو پروتوکول په شکل ډیولپ شو، نه د ماډل په صفت. خو وسای ماډل بیا د وسای چې کوم دا د ماډل په صفت معرفي شو، نه د پروتوکول په اساس. یو بل دا چې ټي سی پي آی پي ماډل عمده فرق دا ده چې نیټورک لایر اونلی پرووایډز کنیکشن لیس ډیوایسز. ټي سی پي آی پی ماډل کې عموما فوکس په دې کېږي چې کنیکشن لیس ډیوایسز رامنځته کړي، یعنی هغه یو ډي پي چې کوم کنیکشنز ده، هغه کنیکشنز چې ضمانت نه ورکوي، هغه کنیکشنز موږ دې باندې بیا غږیږو. مثال داسې ده، داسې مثال ورکوی شو چې ډیټا ده، مثال 10 پاکټ ډیټا شوه، ډیټا لیږل کېږي، یو پاکټ ولیږل شو، دویم، دریم، اما څلورم پاکټ مس شو یا ونه لیږل شو. نو دغه مس چې کله په کنیکشن لیست کې مونږ وایو، کنیکشن لیست کې د دې ضمانت نه کوي چې دا باید 100% ولیږل شي،
بلکې هغه لویه ډیټا په یو ځل لیږل کېږي، پاکټ په پاکټ نه لیږي. دې ته کنیکشن لیس ویل کېږي چې د ټي سی یو ډي پي چې کوم دا یوزر ډیټاګرام پروتوکول دا کنیکشن لیس پروتوکول دا د ډیټا زیات ډیټا لپاره استعمالیږي، لایف ډیټا لپاره استعمالیږي او ډیټا ضمانت نه کوي. خو بیا کنیکشن اورینټډ چې کوم خدمات دي هغه کنیکشن اورینټډ په دې معنی چې دوی هر ډیټا چې لیږي د هغه ضمانت کوي. مثال که مس شوه، مثال یو پاکټ ډراپ شو نو بیرته هغه پاکټ د ریټرای کوشش کوي، خو په کنیکشن لیس کې دا شی نشته. بیا ټي سی پي چې کوم دا هغه کنیکشن اورینټډ ده. خیر دې باندې بیا غږیږو. خو سای ماډل چې کوم دا مونږ ویل چې ټي سی پي ماډل کنیکشن لیس خدمات باندې زیات فوکس کوي، خو سای ماډل چې کوم دا کنیکشن لیس او کنیکشن اورینټډ دواړه د نیټورک لایر کې یو سای ماډل دا کولی شي چې سپورټ کړي. یعنی مشکل دواړه ځان سره هم ټي سی پي سپورټ کوي هم یو ډي پي سپورټ کوي، البته په نیټورک لایر نه په ټولو لایرونو کې. بیا هم د دوی یو مقایسه ده OSI ریفرنس ماډل، ټي سی پي آی پي کنسپچوال لایرز دي، اپلیکیشن لایر، پریزنټیشن سیشن لایر دا درې واړه راخیستل شوي دي. ټي سی پي آی پي په یو لایر کې اپلیکیشن لایر کې ځای په ځای شوي. ټرانسپورټ همغه لایر ده، نیټورک لایر د دې همغه نیټورک لایر یا انټرنیټ لایر ده، او د دې اخري ډیټا لینک فزیکل لایر دی هغه بیا هم په یو نیټورک انټرفیس چې کوم لایر مخکې مونږ ویلې په هغه کې ځای په ځای شوی چې ټول د ده اووه لایرز راخیستل شوي دي. په ټي سی پي آی پي څلور لایرز کې ځای په ځای شوي، همغه فنکشنالټي ده خو په څلور لایرو کې ځای په ځای شوي دي. راځو نیټورک اکسس لایر څه شی ده د ټي سی پي آی پي ماډل. نیټورک اکسس لایر یا نیټورک لایر یو لاوست لایر د ټي سی پي آی پي ماډل ده، یعنې تر ټولو ټیټ لایر ده. نیټورک لایر یو کمبینیشنز د فزیکل ډیټا لینک لایر ده چې اوسای ماډل کې مونږ بیان کړی. یعنې اوسای ماډل کې مونږ په دې غږېدلي یو چې فزیکل لایر ډیټا لینک لایر خپل فنکشنالټي درلودله. فزیکل لایر مو ویلې د فزیکل ټول سره کار لري، فزیکل ډیټا څنګه ټرانسفر کېږي، سیګنال ته څنګه اوړي، سیګنال نه څنګه بیرته ډیجیټل ته 01 ته، دې ټول مختلف پروسس مو فزیکل لایر کې وښودلی، فزیکل لایر فنکشنالټي وه. ډیټا لینک لایر مو وښودلو چې فریم کېږي او فریم کې ډیټا هلته فریم کېږي، سورس ډیسټینیشن آی پي ادرس جمع سورس ماک ادرس ډیسټینیشن ماک ادرس په ځای په ځای کېږي. درته ورته نور شیان مو ویلې، نو دا دواړه فزیکل ډیټا لینک لایر په اوسای ریفرنس ماډل کې سره یو ځای کېږي. بل مو ویلې نیټورک اکسس لایر چې کوم دا مونږ ته دا ښیي چې څنګه ډیټا فزیکل ډول نیټورک ته ترو نیټورک باندې ولېږل شي. د نیټورک اکسس لایر یو بله وظیفه مونږ ویلې چې دا ده چې څنګه ډیټا ځکه فزیکل لایر او ډیټا لینک لایر دی او اوسای ماډل دی کې یو ځای شوی ده، نو فزیکل ډیټا لیږل د دې یو وظیفه ده. دا لایر عموما مسؤل د دې ده چې ډیټا څنګه ټرانسمیټ کېږي په مابین د دوو ډیوایسونو په یو نیټورک کې، په سیم نیټورک کې. یعنې یو هاب یا یو سویچ ده، یو هاب ده، غواړي ډیټا بل مابین ټرانسفر کړي. دغه ډیټا څنګه دوی لیږي دغه لیږلو ته نو نیټورک اکسس لایر مونږ ویلې چې عموما مسؤل د دې ده چې ډیټا څنګه دوو ډیوایسونو یا سیم نیټورکونو تر مابین ټرانسفر کېږي. بل مهم فنکشنالټي یا نیټورک اکسس لایر دا ده چې په ټي سی پي آی پي ماډل کې آی پي ډیټاګرام دا انکپسولیټ کوي فریمز ته او بعد لغې نیټورک باندې لیږي. مونږ ویلې چې په اوسای ماډل کې مونږ ویلې نیټورک لایر د اوسای ماډل کې ډیټا پاکټ کېدله د سورس ډیسټینیشن آی پي ادرس په اساس، خو چې کله ډیټا لینک لایر ته راتلله، ډیټا لینک لایر کې فنکشنالټي دا شوله چې په دې لایر کې دوی ډیټا په فریم بدلوله. نو نیټورک اکسس لایر کې ډیټا په فریم بدلیږي، دې کې ماک ادرس انکپسولیټ کېږي، ماک ادرس کوم سورس ډیسټینیشن ماک ادرس چې کوم د هغه کې ځای په ځای کېږي او اماده کېدلو ته فزیکل لایر ته لیږل کېږي. پروتوکول چې کوم په نیټورک اکسس لایر کې استعمالیږي ټوکن رینج ده، اف ډي ډي آی ده، X.25 ده، فریم ریلې ده، دې ته ورته نور پروتوکولز دي چې په نیټورک اکسس لایر کې استعمالیږي. بل انټرنیټ لایر ده. انټرنیټ لایر چې دې ته نیټورک دا هلته لږ څه نیټورک لایر مو ویلې چې بعضې وخت ته نیټورک لایر انټرنیټ لایر هم ویل کېږي. مین پرپز د دې لایر چې کوم ده تر څو ارګنایز کړي، هینډل کړي ډیټا په نیټورک کې. یعنې هدف دا ده چې ډیټا څنګه منظمه شي او د ډیټا څنګه موومنټ وي په نیټورک کې، ډیټا څنګه نیټورک کې انتقال وکړي، موومنټ وکړي، دا د دې پرپز ده. د دې لپاره چې ډیټا موومنټ وکړي نو موږ د ډیټا لپاره نیټ راوټینګ استعمالو، بل د نور نیټورکو لپاره. یعنې د راوټینګ کوم پروسه چې کوم د انټرنیټ لایر مسؤلیت ده، راوټینګ کوي نور لایرز ته، چې کوم رقم راوټینګ کوي هغه د همغه نیټورک هغه ده فنکشنالټي ده.
نو مین ریسپانسبিলিټي د انټرنیټ لار دا ده چې پاکټس یو نیټورک نه بل نیټورک ته ولېږي او هغه پاکټ چې را رسول کېږي ډیسټینیشنز نه څنګه راوټ صورت نیسي دا د هیومن فنکشنالټي د انټرنیټ لار ده. بل لار چې موږ لرو ترانسپورت لار ده. ترانسپورت لار د ډیټا په ډیلیوري کې کوم چې د اپلیکیشن لار په وسیله استعمالیږي د دې وظیفه ده. یعنی بیا هم دوه پروتوکوله په ترانسپورت لار کې استعمالیږي ټي سی پی یو ډي پی. چایس د دې چې کوم انتخاب د دې چې کوم پروتوکول په کوم ځای کې استعمال شي هغه ترانسپورت لار مربوط کیږي. ټي سی پی ډي پی باندې نه غږیم. ټي سی پی ډي پی فقط دومره وایم یو ترانسمیشن کنټرول پروتوکول ده، بل یوزر ډیټاګرام پروتوکول ده. ټي سی پی د کنیکشن اورینټډ ده، یو ډي پی کنیکشن لیس ده. ټي سی پی د کوچنی ډیټا لیږلو لپاره پاکټ لیږلو لپاره استعمالیږي. یو ډي پی د لارج ډیټا لپاره لکه ویډیو سټریمینګ د دې لپاره استعمالیږي. نو د ترانسپورت لار مونږ ویل چې ډیلیورینګ سروایسز د سرویسز د اپلیکیشن لار په وسیله چې کوم استعمالیږي د دې وظیفه ده. دوه پروتوکول استعمالیږي ټي سی پی یو ډي پی او دا چې بیسد آن اپلیکیشن ټرانسمیشن لیبرټي ریکوایرمنټس په اساس دا انتخابیږي چې کوم پروتوکول باید استعمال شي. که ډیټا لوی یو ډي پی استعمالیږي، که کوچنی وي ټي سی پی استعمالیږي. ترانسپورت لارز همچنان بل وظیفه دا ده چې ایرور ډیټیکشن کې کوم ځای کې ستونزه رامنځته کېږي، ایرور رامنځته کېږي، هغه ډیټیکټ کوي او هغه ریکور کوي. ترانسپورت لار د دې مسؤل هم دا چې څنګه ریلایبل راحت وړ ډیټا فلو جریان ولري، کنټرول کې د ډیټا کریکشن وکړي کوم ځای کې چې غلطي رامنځته کېږي کوم چې د نیټورک په وسیله لیږل کېږي. نو ترانسپورت لار عموما مسؤلیت ریلیبلیټي ده، ډیټا کنټرول ده، فلو کنټرول ده، کریکشن اف ډیټا ده چې کوم په نیټورک باندې لیږل کېږي. بل لار اپلیکیشن لار از ټاپ موست لار ان ټي سی پی آی پی ماډل. ټاپ او موست لار د ټي سی پی آی پی ماډل ده. د دې مسؤلیت دا ده چې های لیول پروتوکول چې کوم دي دا هانډل کړي کوم چې د ریپرزنټیشن په خاطر استعمالیږي. دا لار انټراکټ کوي د اپلیکیشن سره، یعنی عموما ارتباطات هغه اپلیکیشنز دي چې په نیټورک کې استعمالیږي. اپلیکیشنز موږ مختلف قسمه اپلیکیشنز لرو، مختلف قسمه پروتوکولز لرو چې کوم استعمالیږي دغه لپاره موږ د اپلیکیشن لار استعمالیږي. when one application layer کله چې یو اپلیکیشن لایر غواړي کمیونیکیټ وکړي د بل کمیونیکیشن بل اپلیکیشن لایر سره، نو دا ډیټا په اټ فارورډز ډیټا ټو ترانسپورت لایر، دا ډیټا ټرانسفر کوي ډیټا فارورډ کوي ترانسپورت لایر ته. دا اپلیکیشن لار کې یو واقعا مونږ ویلی شو چې هر اپلیکیشنز مونږ نشي کولی اپلیکیشن لار په داخل کې هغه فقط هغه اپلیکیشنز چې کوم دی کمیونیکیشن سیستم پورې تعلق ساتي. لکه ټیکس ایډیټور مونږ نشي کولی په اپلیکیشن لار کې استعمال کوو. وایل ویب براوزر یوزینګ ایچ ټي پی پروتوکول ټو انټراکټ وذ نیټورک. خو ویب براوزر ایچ ټي ټي پی پروتوکول چې کوم دا د انټرنیټ کې نیټورک انټراکټ کوي د استعمالیږي، نو دا د اپلیکیشن لار یو پروتوکول له مونږ څخه استفاده کولی شو. ټي سی پی آی پی لار فنکشنز دی فزیکل لار مونږ ویل چې دلته نشته یا شته، خو هماغه نیټورک لار ده، انټرنیټ لار او ترانسپورت لار اپلیکیشن لار په داسې تقسیم باندې شوي دي. د هر یو پروتوکول چې کوم یې دلته تاسو کتلی شئ او د ټول باندې وغږېدلو. لږ زه فکر مې بل چېرې ویډیو باندې فوکس لږ کوم ځای نه کپات شوي، زه بخښنه غواړم. نو هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. ټي سی پی آی پی ماډل کې مو ستونزه حل شوي دي، نه وروسته درسونه جالب کېږي. عملي برخې ته انشاءالله موږ تاسو ځو. کورس تعقیب کوئ، چینل سبسکرایب کوئ، ملګرو سره لینک شریک کوئ او پوښتنې نظرونه مو ګروپ کې ما سره شریکوئ. بعضې موضوعات دي ما نه پام کېږي، ویډیو په اړه څه ستونزې وي، نو ټول موږ آماده یو، ما ته خپل مشکلات ستونزې مو رسوئ. انشاءالله درسونه جالبه کېږي، انشاءالله درسونه عملي برخې ته ځي، موږ تاسو کلاس په همداسې دوام لري. مننه، تر بیا ښه وخت، ښې شېبې.